نو چې کوم حاجی صاحب کلي ته راځي د هغه په خدمت کې گزارش دارې چې ته ډېر د پاک ځای نه راغلی، ډېر د ښکلي ځای نه راغلی، په هغه کلي او په هغه ښار کې به ګرځېدلی چې په کومه کې رسول الله ګرځېدلی دی، په هغه کلي او په هغه ښار کې تا حج وکړو چې په کوم کې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او دغه رنګې انبیا چې څومره تیر شوي دي په هغه ښار کې ګرځېدلي دي، د بیت الله شریف نه تاو شوی، الله تعالی درته ګناهونه معاف کړي دي. نو یو خدا چې د ځان دپاره هم دعاګانې غواړي، خو د ټولو نه ضروري خبره د هر انسان دپاره دا ده چې هغه خپل زندګي بدله کړي، خپل ژوند بدل کړي. د حج نه وروستو خپل د ژوند بدلون سوچ وکړي چې الله راته ګناهونه معاف کړي دي، اوس نه پس به کوشش به دا کومه چې ژوند به بدلومه، زندگی به بدلومه. وګوره یاد ساتئ چې د حج په موقع باندې یا څوک عمرې له هلته کې لاړ شي نو نیمه نیمه ګنټه او ګنټه لار فیدل په رش کې هغه د بیت الله شریف ته د مزد دپاره وی، خو که په محله او په کلي کې جومات دی او 3 منټه 2 منټه 4 منټه زیات نه زیات 4 منټه، زمونږ مسجد د محلو مسجدونه دومره لرې نه وي د هغې دپاره مونځ نه لري. دا ولې دا مونږ کې کمی دی، دا کمی به د ځان نه وباسو، دا کمی دا به د ځان نه خامخا وباسو. ولې